که په تاسو کې څوک دا غواړي چې د هغه ښځه د هغه تابعداره شي او د هغه بچي د هغه تابعدار شي او په دې ټولو خلکو کې ډیر زیات د قدر او د عزت واله شي، نو دا وظیفه د هغوی لپاره ده. او بچي د سترګو یخوالی شي، نو دا وظیفه د ستاسو لپاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله ساته. نن چې کومه وظیفه ده نو دا ډیره زیاته د برکت والا ده او ډیره زیاته قیمتي ده. قیمتي به ورته په دې وجه باندې ووایو چې په دې کې کوم الفاظ دي او د کمو کارونو دپاره ده، واقع چې ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. د قرآن مجید یو آیت دی او هغه دې باره کې دی چې د انسان اولاد دا نافرمانه وي، د انسان ښځه دا نافرمانه وي، دغه شان د انسان غلام وي، نوکران وي، دا ټول نافرمانه وي یا غله وي، دا ټول به څنګه ټیک کوو؟ د دې ټولو د ټیک کولو لپاره د قرآن مجید یو آیت دی، ډېر زیات زبردست کار کوي. په انسانانو کې هر یو انسان دا غواړي چې زما ښځه دې زما مکمل تابعداره شي او زه چې څه وایم بس حق دې کوي، د هغې نه علاوه دې بل څه نه کوي، د هغې نه علاوه دې زما نافرماني د سر هم نه کوي. هر بنده دا غواړي چې د هغه اولاد، د هغه بچي، دغه شان د هغه نوسي کړوسي، د هغه ماتحته دا د هغه خبره مني، د ده په یو اشاره باندې دی هغوی خپل سر قرباني، د خبره دې مني، نافرماني ونه شي. کله یو انسان په دفتر کې وي او د ده چې کوم ماتحت وي، نو دی کوشش کوي چې دا ماتحت دا زما خبره ومني، دوی د زما بېعزتي ونه کړي چېرته. نو په خلکو کې د عزت حاصلولو دپاره او دغه شان ښځه او بچي د سترګو د یخوالي دپاره او د ټولو خلکو امام او مشر سازېدو دپاره دا وظیفه وکړي. نو ځو د وظیفې طرف ته. وظیفه د قرآن مجید یو آیت دی: ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. نو کوم سړی چې دا وظیفه کوي او پابندۍ سره کوي، روزانه یې 11 پیرې وایي، نو انشاءالله العزیز ښځه بچي دغه شان په دفتر کې چې څومره کولیک وي، څومره چې ملګري وي، دا ټول باید تابعدار وي. او خاص کر څومره چې نوکران دي په دکانونو کې دي یا په هسپتالونو کې دي او ستا ماتحت وي، دا ټول به ستا تابعدار وي او دا ټول به ستا صفتونه کوي.